الله تعالى خالق لأفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان لا كما زعمت المعتزلة أن العبد خالق لأفعاله، وقد كانت الأوائل منهم يتحاشون عن إطلاق لفظ الخالق ويكتفون بلفظ الموجد والمخترع ونحو ذلك. وحين رأى الجبائي وأتباعه أن معنى الكل واحد وهو المخرج من العدم إلى الوجود تجاسروا على إطلاق لفظ الخالق. مولا صاحب دا یا خبر یاد ساته چې یو کسب دی او یو خالق دی، یو کسب دی او بل خالق دی. کسب څه ته وایي او خالق څه ته وایي دا به زده کی. لومبی فرق دا دی چې په نسبت د فاعل تراشی نو دیتا کسب وایي، او نسبت چې معتی د وجود تراشی چې دا چا دا وجود ولا ورکړی دی نو دیتا خلق ویلی. کسب څه ته ویل کېږي؟ نسبت الی الفاعل چې راشي دا کسب دی، او نسبت معتی الوجود ته چې راشي نو دا به خالق دی. مثال په تور باندې خضر علیہ السلام چې راله دیوال هغه باندې لاس راخ کو مفسرین وی روح المانی وی علامه واحدی فال بسیط کی وی علامه شنقیطی فضواء البیان کی وی هغه باندې لاس راخ کو فاقامهون برابر کو. اوس کې د دې نسبت بنده تراشی نو دې تکسب وی، که نسبت خالق ته وکي الله جل جلاله کنه بیا څه ویل کیږي؟ خالق ویل کیږي. کسب د بندوي او خلق د چاوي. په اخره کې خضر علیہ السلام څه فرمایي؟ الله دا غنه تعبیر کوي وما فعلته عن امري. ورته د فعل نسبت خضر علیہ السلام ځان ته کړي وما فعلته عن امري، ما تا کار د خپل امر نه دی کړی، ما نه دی کړی. فعلتو فعلنا کما صيغه د واحد متکلم، نو نسبت د دې فعل چې خضر علیہ السلام ځان ته کړی دی په دې خضر علیہ السلام مشرک شوی نه دی، هغه ځان ته نسبت کسبن کړی دی، د الله سره خپل د هغه کسب دی. ٹھیک ده؟ عن امری به په دې کې هغه اثر اچول د چا کار دی؟ مولا صاحب د الله جل جلاله والا کار دی. دویم فرق دا دی چې ما ينسب الى موت الوجود فهو خلق، چې نسبت موت د وجود ته وشي نو دا خالق دی. وما يرجع الى العبد نفعه وضرره فهو كسب، نفع چال رالا یی ضرر چال رالا نو دا کسب دقیقه کسب وای. نفع و ضرر چا تری اغا کسب دی، اغا کسب کوي. نفع عید اغا تدا، ضرری اغا تدا. الله په خو چې کوم کار کوي خپل ځان د پاره پکې جلب منفعت او د په د مضرت نه کوي. نمبر 3 کسب کې اظهار د قدرت دی او خلق کې هم اظهار د قدرت دی. خدا اظهار د قدرت به خالی نوي، یا به په محل د قدرت کې وي، یا به په لا په محل القدرت وي. نو که چرته اظهار د قدرت وشي لا په محل القدرت دې تبع خلق ویلې کېږي، او که اظهار د قدرت وشي په محل د قدرت کې نو دې ته ویلې کېږي کس. خلق دا محتاج آلو او اسباب ته نه دی، او کسب چې دی محتاج دی آلات او اسباب ته. پنځم فرق ما لا ينفرد به القادر بل يحتاج الى قادر آخر، چې په خپل په دې منفرد نه دی بلکې بل قادر ته محتاج دی،
لکه خضر علیہ السلام او کسب وکړو او په کسب کې الله رب العزت محتاج دی، الله رب العزت محتاج دی، نو دې ته کسب ویلې کېږي. او الله جل جلاله چې کوم یو کار کوي نو هغه کې هغه بل قادر داغه د پاسه شته چې هغه ته محتاج شي، یا داغه سره مساوي شته، یا داغه نه ادنا شته چې الله ته محتاج دی. کله نه کله سره ادنا ته محتاج وي، الله په چا ته محتاج نه دی. لکه استاد اعلی دی او شاګرد ادنا دی، په یو نقطه کې وتا شاګرد هغه نقطه دغه کې دا برابر کې، یا په یو بل کار کې ولا شاګرد څو کې ملاسه مرګته او مدد وسره وکي. الله پاک نه د اعلی شریک لري، نه مساوي او نه ادنا. دا پنځه فرقونه د کسب او د خلق په مابین کې. اوس راشه مولا صاحب په دې مسله کې چې صاحب علیه رحمته دې کې پنځه مذهبونه دي، تا په کې درې ویلي خو درته پنځه درخیم. یو مسلک د متقدمین قدریو دی، یو مسلک د متأخرین قدریو دی، بل مسلک د معتزله دی، بل د جبریو دی، او بل د اهل سنت والجماعت د څلور وانو مذهبون. متقدمین قدریه، متأخرین قدریه، معتزله، جبریه، اهل سنت والجماعت. متقدمین قدریه لکه معبد جهنی شو، عمر بن عبید شو، دی وی چې دا تمام موجودات قبل الوجود پروردگار عالم ته نو معلوم، لکه انسان ته چې خپل بچی قبل الپیدایش نو معلوم. واده دې کړی مولا صاحب؟ نه دې کړی. ستا بچو بچی کېږي، لوریانې بری څوی، زامنان بری څوی، پته راته لګي نه لګي که نه؟ دقه رنګې وایي الله رب العزت ته العیاذ بالله پته نه لګېدله چې کوم مخلوق به پیدا کېږي او څومره به پیدا کېږي، خو بس قصې روانه کړله پته به یې وروسته ویلګي. العیاذ بالله دا د متقدمینو قدریه ورېدا ده. مثال یې دا ورکړی که موږ ته چې خپل بچي معلوم نه و، یا یو مدرس درس لره راشي د اولې ورځې نه درس شروع کړي نو درته دا پته نه وي چې د مرګه پورې به زما 100 که 1000 که 1 لاک که 50 لکه څونه شاګردان به مې جوړ. او متاخرین قدریه وایي چې نه معلوم ورته، نه معلوم ورته، خو یره د اختیاري افعال خالق په خپله دا بنده دی والعیاذ بالله. داسې خو ته وایي معلوم وو، خو د دې اختیاري افعال خالق دا بنده دی. الله اسماء وښځو نو د دې خالق بنده دی. دا موبایل مې اوچت کو نو د دې خالق د دې اوچتولو وایي بنده دی. العیاذ بالله موږ د دې فعلونو خالق بنده نه بولو. دا د متاخرین ورېدا. او معتزله وایي چې د افعالو اختیاریو او د غیر اختیاریو د دوانو خالق عبد دی. دا پسې لږ نور عمر خواږه شوي دي. هلته خدا رالو چې هلکه دا متاخرین دغه څه وایي دا قدریان دیو دا وایي چې دا بنده د اختیاري افعال خالق دی. معتزله وایي د اختیاري او د غیر اختیاري د ټول خالق بنده دی. یعنی که ما د الله څخه د دې خالق ما بولي دا ظالمان، او که د ما د الله څخه دا چړچېږي زه نه خودو ما هم د حرکت استراري د ازما چې کوم دی نو د دې خالق هم دی ما بولي. العیاذ بالله. دې ته معتزله وایي. بل طرف ته جبریه دی، لکه جبریه وایي چې انسان مجبوری محض دی، مجبوری محض دی. کالحجر المرمی، په شان ته د هغه حجر چې کم غورځولی شوی، ته چې کاڼې ګزار کړې نو دا کاڼې په خپل اختیار باندې 25 ګدر غړي، که دا غرض ولې تا ورکړی دی. دا خو ستا د زور پسې خبره ده.
او هغه ته مخې ته تک پسې خبره ده که تا زور ډېر ورکړی دی او مخې ته تګ هغه تګ هم چې دی لاره ورته خالي ده نو بیا به لرې مزل وکړي او که تا کې زور کم دی کم زور دی ورکړی یا دا چې مخه ورته خالي نه ده نو بیا خو نشي کېدلی ملا صاحب فکر دې راغلی دې کې یو حجري مرمي دی په شان ته د هغې څانګې دی چې د هغه طرفه پیاوا راشي نو دې خوا یې راکږه کړي او چې د دې خوا پیاوا ورشي نو دې خوا یې کږه کړي د انسان لرا د هېڅ قسمه اختیار قایل نه دي د انسان د کسب هم قایل نه دي نو څو مذهبونه م یاد شو مذهب نمبر 8 ها متقدمین قدریہ نمبر 2 متاخرین قدریہ متقدمین قدریہ وایي چې دا تمام موجودات قبل الوجود الله پاک ته دا بالکل معلوم نو خالق ولا پرې معلوم ورته نو لکه دا زما ستا حرکتونه او ګرځېدل دا قدمونه دا مته وایي نو معلوم او نو ته احوال د دې تمام موجودات معلوم چې دا چل بکی او دې بکی لکه موږ تاسو ته چې بچی نه دي معلوم دی خو بیخي پور ډوب شوي او متاخرین قدریه وایي چې نه معلوم خو ورته وو خود اختیاری افعال خالق الله نه دی دا بنده دی او معتزله وایي چې نه خالق د تمام افعال او عبد دی کې اختیاري دی او که غیر اختیاري دی او بل طرف ته چې دی په کویا کې جبریه ناستې دی هغه وایي چې انسان لره هېڅ دخل نشته نه دی خالق دی او نه دی کاتب دی حجري مرمي دی اهل سنت والجماعت وایي چې خالق د دې ټولو الله جل جلاله دی زمونږ استاسو ټولو افعال خالق او زمونږ استاسو خالق یو الله دی او کاسب الله نه دی کاسب بنده دی کاسب څوک دی کسب یې بنده کوي او دا کسب د هم د بنده هم د الله د اختیار د لاندې اوس لږه تنویر او رڼا له راشه پنځه مذهبونه دي ویلې قدریه په 3 قسمه باندې دي 3 ډلې دي د قدریانو یو ته قدریه ابلیسیه وایي یو ته قدریه مجوسیه وایي او یو ته قدریه آیسه وایي قدریه ابلیسیه هغه ده چې دیو نسبت د ګناه الله پاک جل جلاله تکوي والعیاذ بالله ابلیس کو تک چره ابلیس کو تک څونه بیا دې کړی دا فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم سخب ادب دې فبما اغويتني فسبب د هغه چا چې تاسو گمراه کړم تا پی گمراه کوم ګوره گمراه شوی په خپل باندې دی او نسبت د گمراه کولو چاته کوي الله رب العزت فبما اغويتني مدې ته لیکل دی هغه ته معلومه ده لکه یو بادشاہ چې کوم دی نو هغه یو وزیر سره ډېر زیاته مینه محبت کولو نور وزیران په دې باندې خپه شو چې بادشاہ سلام ته دا یو وزیر د نو مریض منګ نوم ناري او بس د سره ډېر اظهار د مینه بادشاہ وی چې دی پی کول خو د ګران دي خراشه چې دا په سم مجلس کې یې جوړ کو وزیران د ځان چې راوالي نو ټول راغلي سه بچ راغلي ونی دا وزیران مالي تاسو څو خیر حاضر وزیران راغلي او سه باندې رحمتام نو دا قیمتي ګیلاس قیمتي درې ورکول کوي دا مات کړه د دې لاس کې واړو راو چې بچا وې مات کړه ډېر قیمتي دي مات د مات نه خدا سي چا پیره په ټول راتاو اخیره کې چې دغه مولا شرشم ته ویل دا ګیلاس مات کوي او شخص ټول ورته ویل چې لکه تاسو مونږ ویل نه دا دونه د کار سره نه دی دا چې لدارې مات ټوکې ورشتې هم نه پیژني بادشاہ سلامت ورته وایي وزیره دا ګیلاس دې ولې مات شو هغه ورته وایي صیبه تېغ ورته خطا شو پی نه شو دا ما په دې ټکي خوښ کړی
ته دا زه وې ما ته ویل ولې دې مات کړو تا ویل چې مات یې تا ویلې چې مات پخوانو بزرګانو مرشدانو استادانو به په مریدانو شاګردانو باندې امتحان کولو یو کار مې پې وکړ که دا دې ولې وکړو یعنې چې تاسو ویلې ویې کوي ونې کوو او زه څه کمال وکړو صاحب زه تېر وکړم دقه اوس ادب دی نو دکې د شیطان ګوته بیخي نه وه او چا کې د شیطان ګوته وي نو هغه نسبت د خطا پلار ته کوي نسبت د خطا استاد ته کوي نسبت د خطا مرشد ته کوي نسبت د خطا نو یو قدریه ابلیسیه دي چې دیو په نسبت د ګناه الله رب العزت ته کوي دا ګناه را باندې الله پاک وکړله موږ خو څه په خپله نه ده کړې په موږ پسې لیکلې وه او چې په موږ پسې ولیکل موږ څه وو موږ باندې نه کوو دې قدر کې تفسیري بحث را روان دی به تاسو پوه کړم دا تر دا نه دی چې خدای پسې ولیکو اوس به د دې لیکلو د وجې نه د انسان عمل کې خدای علم لیکلی په خپله را روان دی بیا به پوه شي دویمه قدریه مجوسیان دي مجوسیات دوه خالقه مني یو خالق د خیر او بل خالق د شر نو دا قدریه هم دا وایي چې هلکه دا کوم د خیر کارونه دي د دې پیدا کوونکی الله دی او دا څونه چې د شر کارونه دي نو د دې پیدا کوونکی بنده دی مونږ وایي نه خالق د کل الله جل جلاله دی او د خیر پیدا کولم خیر دی او د شر پیدا کولم خیر دی پیدایش کې کوئی شر نشته پیدایش کې کوئی هلکه تاله یو سړي چې دی نو هغه ته له 80,000 روپۍ ولګولې په یو ناشنا ولې تا کور ته ښایسته بجلي دغه که دا راوستله نو بله ورځ ستاسو د کور یو سړی را ونیولو او قریبه وه چې وجلې و خو زه خدای خیر او تا دا کنځلي دي او کولې دي ولا شرشم ته چې دا بجلي ته راوستله منګه دي په دې چې تا دا بجلي نه بیا راوستی نو ما ته به دا ضرر رسېدلی وې وایي نه ها فکر یې راغی نو ته ووایې ملا شرشم چې دا بجلي راوستې دا د خیر کار دی که دا د شر دی د خیر دی شر خو دې تا جوړ ولې پکې ګوتې وې خالق د خیر خلق د خیرم خیر دی او خلق د شرم خیر دی کسب د خیر خیر دی او کسب د شر شر و دقه بجلي ده که ښه کارونه دي علم خیر دی او که بد کارونه چې علي نو بیا څه دی ملا صاحبه شر دی وفیه نظر دا په دې خبره کې نظر نشته دا کومه طلایي چې پرته ده وفیه نظر چېرته یو خاص یو جانماز اچوئ سره په کټملو مات سبق ووایي که د دې غم و درېیمه قدریه آیسه دي قدریه آیسه هغه دي چې وایي دیو دیوال ته ډډوالې ده او ناستې دي هلکه ولې خفایي پاسې مون نه کې وایي نه مونځ ته پکې ساجت تلاوت وکړه حج وکړه عمره وکړه جهاد هېڅ ته مو اجت نشته ولې ورته نشته وایي یا به الله جنت له پیدا کړي هسې به هم جنت له ځو عمل ته ساجت یا به الله پاک جانم له پیدا کړي هسې به هم جانم له ځو نو عمل ته پکې ساجت رسول الله صلی حدیث مبارک ته په نیم باندې عمل کې پرې نه کوي ان الله خلق للجنة خلقا خلقهم لها د جنت د پاره پیدا کړي او هم په اسلاب ابایم دا د پلانانو په ملاګانو کې په جنت پیدا کړي او الله تعالی پیدا کړي للنار خلقا خلق لها دا غنار د پاره خلق پیدا کړي او هم په اسلاب ابائهم هغه صحابي ته پوښتنه کوي یا اسلام په فیم العمل له عمل ته ضرورت پاتې شو رسول الله فرمایل په کل میسر هر یو میسر دی که څوک د جنت د پاره دي نو هغه د جنت کار باندې روان دی دا نښه ده طالب العلمان جنتیان دي او که څوک چې کوم دی د جهنم د پاره پیدا شوي دي هغه د چا په لاره باندې روان دي ملا صاحبه د جهنم په لاره باندې هغه لاره هغه ته اسانه شوې ده ته ورشه هلکه دا خلک دا چرس کوي او دا پوډر کوي او دا غلاګانې کوي او دا شوکې کوي او دا ډاکوا دا کې کوي دغه خلک په دغه خپل کارونو کې دونه خوشحاله دي خیر دې بس په حق کې د دې ساعت تیرېږي دلته راوله ګینټه دلته نشي وخت راولې ټک وي او ما او تا ته که څوک ووایي چې ټکې ګناه هم پکې نشته دی ټکې ګناه دغه کارونه کوو نو وبې
ټکې ګناه چې پکې نه وي موږ تاسو په هغې کې تنګېږو ښه نو چې د جنت په لاره باندې خپله خدای پاک بنده جنت په لار روانه چې هغې څوک هغه اراده کوي چې جهنم کوي به هر حال نو دا درې دغه شولې ډاډه شولې دا خبرو ته به تاسو رجوع کوئ فتاوی کبرا د علامه ابن تیمیه دویم جلد او 300 صفحه الاستقامة لابن تیمیه لومبی جلد 433 صفحه لیکل یې راغلی د دې مسله کې پنځه مذهبونه راغله او د اقسام د قدریو یو متقدمین قدریه دي بل متاخرین قدریه دي بیا هر واحد د دې دوانو نه په درې قسمه باندې یو قدریه ابلیسیه دي بل قدریه مجوسیه دي بل قدریه آیسه دي نا امید شوي دي نا امیده شوي نو د کسب او د خلق په مابین کې پنځه فرقونه په یاد کړئ په دې مسله کې د قدر کې د مسله د کسب کې څو او د خلق کې پنځه مذهبونه دغه کې د آیات کې او اقسام د قدریانو یاد کې اوس ورته ګوره والله تعالی زموږ عقیده دا ده چې والله تعالی الله جل جلاله خالق دی یفعل العباد لپاره د افعال د عبادو كلها د ټولو من الایمان من الكفر والایمان والطاعه والعصيان الکه دا کفر چا پیدا کړي الله پیدا کولی خکار ایمان چا پیدا کړي الله طاعت چا پیدا کړي الله پیدا کولی خدي عصيان چا پیدا کړي الله لا داشندا کما زعمت المعتزله لک چې ګمان کړي معتزله ان العبد خالق لافعاله دا عبد خالق لپاره خپل افعالو وقد كانت الاوائل او فتاخيسرو اولني معتزله خود انسان تا خالق وای فاولنو معتزله با لګزان بچ ساتلو د خالق لفظنا دا خالق لفظ به د بنده د فارني استعمالو بلکې دی بنده ته به موجد عمل ویلي موجد او مخترع د فعل به وته ویلي موجد دی بنده مخترع دی بنده بیا چې د جبایي استاد د دې غټ شیخ دی نو چې هغه راغلی او په نظر یې واچو چې د موجد او د مخترع او د خالق د دې درې واړو یوه معنا ده نو را خلک یې را پارول معتزله ویل خالق ورته ویستی دی بنده ته نو د موجد او د مخترع په دې وله څه کتابوي خالق وقد كانت الاوائل فتاخسروا اولني خلق منهم د دې معتزلهونه يتحاشون ځان به بچ ساتل يتحاشون ځان به بچ ساتو دا وای چې زه دوه زمونه جوړې ما زمانه به ما قبل زموي او دلته ما قبل شین زرشا راغلی دا ولی ما قبل تی زمشتا نشتا کشتا جواب راکه اشتا کنشتا بشتا دی خدا په چشمو کې کاری د علم چشمې چې چاله ګوري د صرف تاسو ته ارشاد الصرف کې استادانو چشمې جوړې کړې نه ویله جوړې کړې د سیرا رخصت کړل الله اکبر دی وای کان یتحاشیون در اصلي یتحاشون در اصلي یتحاشیون دی يتحاشون دیو بزان بچ ساتلو عن اطلاق لفظ الخالق د اطلاق د لفظ خالق نه او یکتفون اکتفا بکول په لفظ موجود او د مخترع باندې ونحو ذالک وحين را الجبائي کله چې ولید جبائي واتباعه داغه اتباع داغه شاګردانو داغه مریدانو چې معنا د کل واحد یو دا چې هغه مخرج د عدم نه وجود ته تجاسرون دی زړه ورته او کتجاسرو زړه ورش على اطلاق لفظ الخالق فاطلاق د لفظ د خالق باندې به دا خالق ته کې چې کوم دی نو دا به د بنده د فارهم استعمال ولو احتج حجتني ولید اهل الحق خواندانو د حق چې اهل سنت والجماعت دي په خلاف د معتزله دي بوجوه په یو وجوه باندې چې دا خالق صرف الله دی خالق صرف الله دی او بنده کاشف دی غدا دی وجوه کوم دی لکه الاول اولنی دادا چې ان العبد لو كان خالقا لافعاله کچته دا بنده خالق شي د خپل افعال لپاره لکان عالما بالتفاصيلها نو خامخا ودا عالم وي فتفاصيل د دې افعال باندې ضرورت د وجه د خامخا والی دوه یو د فقهاو ضروری دي تتقدر بقدر الضروره وتول
او یو چې دی هغه د علم الکلام او د منطقینو ضروری دی چې انفکاک نه قبلوي. ضروری څه دی چې انفکاک د محمول د موضوع نه محال وي، نو دې ته ویل کېږي ضروري. ضرورت د وجې د خامخاوالي د دې خبرې نه چې ایجاد د یو شي بالقدرت والاختیار، په خپل قدرت او په اختیار سره، لا یکون دانی الا کذالک، مگر هم دقه رنګ وي، الا کذالک، مگر هم دقه رنګ وي. څنګه یي چې دی به عالم وي په تفاصیل د هغې باندې. مولوي صاحب چې څوک دا موبایل مصري دی او دا سازوي نو ته به پته وي چې دې کې بیټري ده او په دې کې پلان دی او پلان دی پلان دی پلان دی. فکر دی راغلی دا موبایل سازي ایجاد ورله کوي، نو د دې خبرو نه خبر وي. نو څوک د دې خبرو نه خبر نه وي هغه بیا ایجاد کوی شي. نو چې یو انسان د هر څه خالق د دې افعالو دی دا به د دې ټولو تفاصیلو نه بیا خبرداري، حالان کې د ده علم خو دغه ځای پورې نشي رسېدلی. ولا یکون لا یکون الا کذلک واللازم باطل، دا لازم باطل دی. لازم دا دی چې دی د عالم شي په تفاصیلو د افعالو باندې، نو چې دی په تفاصیلو د اعمالو باندې عالم نه دی نو دی خالق هم نه دی. خرې ته ګوره په سارا شپې ته ګوره، دا د عام کفارو په باره کې ووایه. فإن المشي بشک مشي چې دا من موضع د یو ځای نه الی موضع بل یو ځای ته، دا مشتمل په سکنات متخلله باندې، دا خو د خپل مشي نه خبر نه دی. موسی مولي صاحب راغلی دی، موسی مولي صاحب راغلی دی، نو غوږ نه کوي. څو قدمه دي واغسته، څو قدمو باندې راغلی، نو ته څنګه د خپل مشي د خپل فعل دپاره خالق چې د خپل مشي مقدار هم درته معلوم نه دی چې تاسو قدمونه اغوستي. حرکات دي څونه او سکنات دي څونه. ته چې را روان وې نو دا خپې خو دې خودولې خو دا لاسونه هم دې ورسره خوځول او دننه بدن هم دې څه خوځېده او لا سر به هم دې پکې واړه راواړه. ته لږ ما ته ووایه چې لاسونه دې څو پیرې خوځولي دي او خپې دې څو پیرې خوځولي دي او سترګونه دې څو پیرې پکې رپ ورکړی دی او بیا دې سر پکې څو پیرې رقولی دی او ستا دې دننه بدن څو پیرې ګرز ګروز کړی دی او دا وینه څو پیرې پاس شوې را پاس شوې ووایه، نو ته به هله د مشي خالق یې چې دې د مشي خالق یې دی. تفاصیل باندې خبردار شه. فإن المشي دا مشي چې دا من موضع د یو ځای نه الی موضع بل یو ځای ته، قد یشتمل پر نه کړه دا مشتمل په سکناتو باندې، دا چې سکنات چې هغه متخللات دي په منځ کې چې کوم دی متخللة متوسطة دي، دا چې حرکات او سکنات راغلي او علی حرکات دا حرکات مګر چې بعض دا غي نسرع دي او بعض دا غي نه ابتع دي، کله بدل پورو شوی کله بلکتی شوی وي. حالان کې نشته دی شعور د ماشي د پاره د ماشي د ماشي نه مراد چې دی صاحب علیه رحمت ډینګي ماشي نه دی مرادو، دینم دا موسی مراد دی. ما شعور نشته د پاره د ماشي بيزاره کې په خپل افعال او حرکات او سکنات باندې څه دی ولا هاذا دې سوې دا وای دا موسی نه خبره نه دی د خپل حرکات او سکنات نه، صرف ذهول د تراغله، صرف ټول ما ته متوجه شي. په چاردام کې څو فرض دي؟ څلور. دا تا ته پنځه منټه مخکې ځو، تا ته سره د دې چې ستا په تا ته معلوم وو، لیکن تا ته حاضر نو څه په ذهول کې پروت خو چې ما یاد کړل ستا ذهن لرال، نو وایي د دې خپلو افعالو نه دا بنده صرف په ذهول کې پروت دی، نور ورته هر څه یاد دي. وایي نه که نو ته یاد خو ځکه نه دي چې ما خو شپېته پیرې تپوس وکړو، 53 کم 50 کم شپېته پیرې مې دې ته وکړو تپوس وکړو چې هلکه څو حرکات دي کړي څو سکنات دي، د ما ته جواب را نه کو او دغه ذهول دغې ته وایي چې ما ته نه تپوس وکړو چې ګل د ګلاب څنګه وي، شنه شوه د خندانه باجوړ ته ګوته پورته که ما تپوس وکړو هلکه چې اودس کې څو دغه دي، ده اودس کې څو دغه دي، څلور. نو هغې دا دې ما ته وویل، موسی ویلې که ویې نه ویلې ذهول دې ته وایي. اوس د موسی والا بیخي دا ذهول نه دی، دته اړول دا علم شته دی، یعنی دې دې په یو ګنټه سوچ وکړي بیا دې ما ته دی ووایي چې د حرکات څو کړي د سکنات یې څو کړي. ذهول دقې ته وایي چې دې د فرض د دې څلورو فرضو نه دته ذهول چې ما ورته ور یاد کړه فورا د مخې ته رالو.
فرمایا وليس هذا ندیدا ذهولا عن العلم د علمنا بل لو سئل بلکې تپوس کته وکړه چې د موسی نن لم يعلم د علم نشتا چې حرکات می سونه دي سکنات می سم نه دي دغه دراله او که زه اوس د تداوی ما چې حرکات خپل کور ته واپس د دې زین زین ته ما ته وایي چې ستا حرکات بسوي سکنات بسوي دي دلته ودي کوم دې ما ته ویل شي دا ذهول نشو کنه وهذا في اظهر افعاله دا خو په اظهر افعالو کې لا علم دے فاظهر افعالو کې لا علم دے واما اذا تاملت کله چې ته تامل او فکر وکې په حرکات د اعضاء کې چې د پټي څو پیری خوځېدلې دا رګونه څو پیری دا وینې څو پیری دا پوزې څو پیری دنه باطن څو پیری نو بیا خو به خبر نه دی واما اذا تاملت کله چې ته فکر وکې په حرکات د اعضاء خو یو د کې په مشي کې او په اخذ کې او په بطش کې ونحو ذلك وما چې دا محتاج کیږي تر تحریک د عضلاتنا دا رګونه وغیرہ او دا غوخي وغیرہ خوځيږي را خوځيږي پټي او تمدید د اعصاب وګدواله د پټو راځي ونحو ذلك فالامر اظهر نبي خو امر ډیر اظهر به خو زمونږ دا خبر ډیر ښکاره ده چې بالکل دې په شروط او په ګروت باندې اگان دي نو مولي شیب آغا شخصیت چې هغه د خپل عمل او د خپل افعال په شروط ګروت باندې اگاني خالق جوړې دي نه کوم جنا مخالف دي څنګه جنا هرکه تمدید الاعصاب پکې نه رااله دا ورزش چې تاسو کوئ دغه نه ما د رسول الله د زندگی سټډي کړل خو پاره کې ما ورزش مندنه د پیغمبر علیه السلام ورزش څه شی دی ملاته هغه د ښکارونه نه کول ګران ورزش د پیغمبر اسلام سو بل د مونږ چې رکوع ته سم کته کې په صحیح مقدار باندې دا پټي په صحیح مقدار باندې وغځي سجده وګدم چې وې وګدا غزيدلې سجده مولګي او ټیم مولړې ورکه نوافل دا خپل باندې دې ملا صاحب آیات یو وجه خدا شولا دویمه وجه ته ګورم الثاني دویم النصوص الوارده اغه نصوص چې کوم وارد شوی دي په ذالک فدی کې قولی تعالی لکه دا قول د الله جل جلاله چې والله خلقکم الله تعالی پیدا کړی ستا سی و ما تعملون یعنی خلق ما تعمل پیدا کړی دي ما تعملون څه معنا تاسو د ما تعملون معنا درځي کنه درځي هغه چې تاسو عمل کوي دا خو دې کومه ما مصدریه کا ما مصدریه کنو ما به ترجمه وکړه دا تر دې د وجنه بریګ سم چې په ترجمه کې تاسو وایي چې وما تعملون کې دا ما کومه ما دا ما مصدریه دا او به ترجمه کې چې والله خلقکم الله پیدا کړی چې تاسو وما تعملون هغه چې تاسو عمل کوي دې خدا ترجمه نه چې ته ما مصدریه دا نو د ما مصدریه نمبر د سره شته چې رابطه او تو کې تستقال کې وې ز خپل فعل په تعویض د مصدر باندې ګرځوم والله خلقکم وما تعملون الله تاسو پیدا کړی چې وما تعملون او تاسو عمل پیدا کړ وما تعملون او تاسو عمل هغه پیدا ما مصدریه شو لکه ما وان تصوموا صيامكم ترجمه لاله کنه وان تصوموا صيامكم دویمه دا چې دا ما کومه یو ما دا لکه موصولم جوړې دي شي پروا نه کوي که موصوله شي هم پروا نه کوي راځم النصوص الوارده اغه نصوص کوم وارد دي په ذالک قوله تعالی والله خلقکم وما تعملون الله پیدا کړی ستاسو تاسو عمل تاسو ای عملکم علی انما دا ما چې د مصدریه دا مصدریه دا فاده چې محتاج نشي حذف د ضمیر تا حذف د شاته ولک ما موصول شي نو بیا به پکې من محتاج شو عایت تا والله خلقکم وما او هاغه تعملون ای تعملونه چې تاسو هغه کوي بیا به پکې هو ضمیر راوړي بیا پکې هو نو مولی شب چې یو ځای په غیر د ضمیر نه حذف شي دا اعلی دی او که حذف د ضمیر ته پکې موږ محتاج شو چې محتاج نشو کنو عدم احتیاج اصل دی
یا الله د پاره چې احتیاج رانه شهادت د ضمیر تا او معمولکم یادا چې دا د ما ته مراد معمول تاسو دی علی انما چې دا ما موصوله دا موصوله ده او شاملېږي افعال تا نظم استاسو افعال څه دي معمول لأن إذا قلنا فعل العباد مخلوقة لله تعالى أو للعبد لم نرد بالفعل المعني بالفعل المعنى المصدري اللي هو الإيجاد والإيقاع بل حاصل بالمصدر یا لکا یا خدا ترجمه شولا چې ستاسو عمل می پیدا کړی دی یا دا ترجمه شوا چې ستاسو معمول الله پیدا کړی معمول هلکه دا معمول معنا دي څه معمول معنا معمول د دې واسطه شرکت د دینه مصدر مبني للمفعول دارکنا حاصل بالمصدر حاصل بالمصدر تیری حاصل بالمصدر نو مراد دی معمول دا ایجاد او دا ایقاع د څه سره تعلق نیولې د تاسو هغه معمول هغه داغي خالق هم څوک دی الله جل جلاله یعنی شیخ الله پیدا کو او بیا وسره د تعلق د عمل او د کسب تاسو راځي جرند چې د مولا شرشم 300 وکاله مخکې جوړ کړی دا خوړه پینن تا دغه کړل دا غنم پینن تا وړ کړل غنم پینن تا لأن إذا قلنا أفعال العباد شدين لا مخلوقة لله تعالى دي او للعبد یا د پاره د عبد دي خدا د دې کنه نو موږ نه مراد کو په پیل سره معنا مصدریا چې کوم ایجاد او ایقاع ده بلکې مراد دې سره حاصل بالمصدر ده الذي چې کوم متعلق دي ایجاد او ایقاع ده چې قص کو په سره ما هغه چې موږ مشاهده کو د حرکات او د سکنات او مثلا دا سره لګي کړو چې کله کته شي کله دا دغه شي وجو کله دې شي دا دیوال څوک جوړي دی دیوال ته کله چې کله راکړه کی کله خپل اوچته کې کله لاندې راوي کله په دا څه دا حرکات سکنات چې کوم کوي نو دا حرکات سکنات دا عمل د دې او د بنده کسب دی او خالق د دې څوک دی الله دا بنده خالق نه دا بنده خالق وللذهول عن هذه النقطه کلنا کله توهم کېږي چې استدلال په آیات باندې ال سیده چې ما مصدریه شي کما موصوله شو دا د اهل سنت د پاره به دلیل نه دی جواب دار ما به موصوله شي په معنا د معمول سره بشي او دی حاصل بالمصدر سره علما بیا هم خبره ټیک شولا بیا هم دا زمونږ د اهل سنتو دلیل شو چې زمونږ معمول چا پیدا کړی دی ها الله پاک جل جلاله پیدا کړی دی وکقوله تعالی خالق كل شيء ممکن بدلالته دا خبر سره اوس دې دغه راشه قرآن شریف لره وما رميت اذ رميت په دې آیات باندې زمونږ بزرګانو دلیل نیولې وما رميت اذ رميت وما رميت آغا وما رميت تا رمي نه د کړي خلقا ایجادا اذ رميت کسبا اذ رميت یو ځکه دا رميه نفي کړو بل ځکه دا رميه ثابت کړه نو دا کسب د دې رمي دای پیغمبر علی السلام له ثابت او وما رميت دا خلق د دې رمي دای ته نفي کو چې ته خالق د رمي نه دا رميه د دې خالق الله دی او د دې رمي کاشف ته اذ رميت وما فعلته عن امري یو شیز نفی کئی بل ثابت کئی یو نفی کئی بل ثابت وما رمیتا اذ رمیتا قدینی ہوئی ټول د دینه معلومه ده شو چې ټول افعال مکتسبان د الله تعالی د طرف نه داغي ایجاد وی او د عبادت د طرف نه داغي الاکتساب وی د دې آیات د لاندې دا خبره تفسیر البسيط کې الله مواهیدی په لسم جل او 69 صفحه باندې کړی ده او عمده خبره شرع د مواقف کړی ده په 237 کې عمده خبره د دې آیات نه استدلال چې خلق د الله د کسب د بنده د غایت المرام د آمدی کړی ده په صفحه 223 باندې او دا خبره چې دا کړی دا العقیدة النظامیه فی الارکان الاسلامیه دا علامه جوینی شیب کړی دا
چا دغه باندې 43 نمبر صفحه باندې او دا خبره تمهید الاوائل کړی دا د علامه باقلانی دا ډېر لوی مشهور محدث تیر شوی دا فکر یې راغلی علامه کوم چې قرآن شریف کې د عربی نه غیر عجمی ټکي نه مني علامه باقلانی کړی دا او په تمهید الاوائل ورته وایي په 341 کې او د علامه اشعری یو کتاب دی ابوالحسن اشعری الابانه ورته وایي په 30مه صفحه باندې هم د دې آیات استدلال نیولې دا آیات مرکز ګرځولې وما رمیت اذ رمیت دا آیات ته ما ذکر راوړل چې دلته په شرقایت کې دا آیات مثال کې ورکړی نه دی او اصل کې دقه ځای دې د پاره ډېر اهم دی وما رمیت اذ رمیت وګوره یو ځای کې د فعل دا نفي کو د بندنه بل ځای کې فعل ثابت کو بندل لرا دا نفي په خلق رااله او اثبات د فعل دا په کسر کې رااله اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا انا کدا کټمل دي په شي کې ورنه دي د دې په تاسو نه نشته دا څه پیدا کول غواړي ګرمو وی وجه شي کني شي ما نه یې شي چې دا پیدا کړی خو هم